عجیبه کار بو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی اولیدو د واده اثرات پې ښکارېدو پړق پړوق پې پراتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي ګنې واده دې کړی دی وی واده دې کړی دی د واده اثراتو پې او د الله حبیبه واده مې کړی وی ښه وی اولم ولو بشاتن وی ولیمه وکړه که نه د واده روټۍ وکړه چې ټول خلق خبر شي اولم ولو بشاتن خیر دی یوه بیزه حلاله که خو ولیمه وکړه نو تا ته داسې نه وایي چې ټوله دنیا خبر که څومره چې دی وس دی گاونه پورې رشتهداره پورې محدود خلق خبر که خو هغې کې مالدار او غریب مه کوه او خلق خبر که او د ولیمې ډوډۍ ورله ورکه په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خلق خوشحاله شو د الله او د الله رسول خوشحاله شو نو مالداران دې راوغوښتل او غریبانان دې پرېښودل 15 او 10 لکه روپۍ لاړلې ولګېدلې او حدیث مبارک کې راځي دا په ټولو خوراکونو کې ناکاره خوراکو نو پیسې هم لاړلې او الله او د الله رسول هم خفه شو نو دې آیات مبارکه کې دا تعلیم ورکوي چې خپله قبیله خاندان بچی بیبي دا بنالی چې کله په مقابله کې الله او د الله رسول راشي د مؤمن پته به دغې ځای کې لګي قل ته ورته ووایه ای زما خوږه حبیبه ان کان آباؤکم کوي دا پلاران ستاسو و ابناؤکم زامن ستاسو و اخوانکم رونه ستاسو و ازواجکم بیبیان ستاسو و عشیرتکم قبیله ستاسو و اموال او اغا مالونه نقترفتموها چې ګټئ تاسو هغې لره و تجارت او اغا تجارت تخشون کسادها چې تاسو یریږئ د هغې د کوټه کېدلو نه وایي که هجرت کوو نو دلته هم دا تجارت به ځای شي که نه که تبلیغ لزم رازم نو یار څه به خراب شوي که نه دا هر څه به تلي راغلي نو نه خرابیږي الله به پکې برکت ورواچي و تجارت او تجارت تخشونه چې تاسو یریږئ کسادها د هغې د کوټه کېدلو نه و مساکن تردونها او هغه کورونه چې تاسو خوښوئ هغې لره نو که دا ټول څیزونه احب الیکم زیات خوښي تاسو ته من الله د الله نه درته زیات خوښي ورسوله او د رسول د الله نه درته زیات خوښي و جهاد فی سبیله او د جهاد نه په لاره د الله کې د دین درته زیات خوښي نو بیا خو فتربصوا بیا خو انتظار وکئ حتی یأتی الله تر دې چې رابولي الله بامره فیصله خپله مراد د دین عذاب دی په دنیا کې به در باندې عذاب راشي عاجلا یا عاجلن یا به زر راشي یا به لیټ راشي خو انتظار کوئ والله الله تبارک و تعالی چې دی لا یهدی القوم الفاسقین توفیق نه ورکوي توفیق نه ورکوي الله د نیکۍ قوم فاسقانو ته دا فاسقان دي چې دنیا غوره کوي او الله تبارک و تعالی ورته د نیکۍ توفیق نه ورکوي علما د دې معنی کوي لا يخلق الهدایت فی قلوب الفاسقین الله د فاسقانو په زړونو کې هدایت نه پیدا کوي الله دې ته نیغ لار نه ښایي